د واتس اپ 15 پټ سیټینګونه. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د واتس اپ 15 پټ سیټینګونه ښیم، دا چې تاسو په خپل استعمال کې راولئ نو تاسو ته به واتس اپ په استعمالېدو کې نور هم اسان شي. که تاسو وګورئ په دنیا کې د ټولو نه زیات میسیجونو والا اپس استعمال کوونکی چې دی هغه واتس اپ دی. داسې ایمو هم د میسنجر هم دی، داسې نور اپسونه هم دي، خو د ټولو نه زیات چې استعمالیږي هغه واتس اپ استعمالیږي. په دنیا کې 8 اربه آبادي ده، په 8 اربه کې چې دی 2 اربه چې دی هغه واتس اپ استعمالوي، لکه 200 کروړه کسان چې دي هغه واتس اپ استعمالوي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته 15 خاص سیټینګونه د واتس اپ ښیم، نو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو اولنی زموږ سره کوم سیټینګ دی نو هغه چې دی هغه تاسو د خپلو ملګرو د میسیجونو نه چې دی یو فایل به جوړوئ. هغه فایل چې تاسو هر چا ته سینډ کوئ نو هغه فایل تاسو سینډ کولی شئ. لکه اوس یو کس دی تاسو ته یې میسیجونه کړي، هغوی ته د میسیجونه راولېږئ نو تاسو د هغې نه غونډ فایل چې دی هغه تاسو جوړولی شئ او بل کس ته یې سینډ کولی شئ. یا تاسو د بل کس نه خپل موبایل ته رالیږئ نو تاسو هم خپل میسنجر ته رالیږلی شئ، یا خپل واتس اپ ته چې دی هغې ته هم رالیږلی شئ، ایمو ته هم رالیږلی شئ، او داسې په ایمیل باندې چې دی هم ځان ته هغه فایل رالیږلی شئ او هغه میسیجونه تصویران ویډیوګان چې دي هغه ټول تاسو کتی شئ. نو دا سیټینګ څنګه کېږي د دې لپاره به ځو موبایل سکرین ته او طریقه به یې زده کوو. نو را چې لاړ شو موبایل سکرین ته او دغه طریقه یې موبایل سکرین ته رالو، خپل واتس اپ کلو کړی دغه شان دی، خپل واتس اپ کلو کړئ، له پاسه د ګوټ ته به 3 ټاکې ووایي، چې 3 ټاکې ووایي به دې کې به سیټینګ ووایي، چې سیټینګ یو څنګه ووایو نو به دې کې به چیټس لاندې به تاسو ته ښکارېږي، دا چیټ چې دی دا به ځان سره کلو کوئ، په دې کې به لاندې لاړ شئ، لاندې به تاسو ته ښکارېږي چیټ هسټري، دا چې دی دا به ځان سره کلو کوئ. څنګه یې دا کلو کړو نو په دې کې به اولنی ایکسپورټ چیټ دی چې لیکلی دا به ځان سره ووایي. نو ستاسو سره چې کومو کسانو رابطه کړې یا تاسو د چا سره رابطه کړي هغه ټول به دلته کې تاسو ته شو کېږي. نو تاسو چې د کوم یو کس د چیټ نه فایل جوړوئ نو هغه تاسو د دې نه راغستی شئ. لکه مثلا موږ اوس دلته کې یو کس راواغستو د هغه راغې نه موږ فایل جوړو، موږ لکه دا اوس دا یو والو موږ د ده نه فایل جوړو. نو دلته کې بیا تاسو له 2 اپشنونه درکړي، د یو سیټ ته لیکلی دی ویټ آوټ میډیا یا انکلوډ میډیا. نو په دې کې لیکلي لکه تاسو د ویډیوګانو سره کوئ نو دا رایسته چې دی دا یو چې دی دا به ووایي. که تاسو وایئ چې تصویران ویډیوګان ورسره نه ځي نو بیا دا وروسته چې دی دا تاسو والی شئ. نو موږ به دا داسې ووایو چې څنګه دا داسې ووایو نو دلته کې به تاسو له دا دغه درکړي واتس اپ کې هم تاسو دا کولی شئ، په جیمیل کې چې دی هم لیږلی شئ، په زپیا کې په ایمو کې به دې کې سینډ کولی شئ. نو اوس موږ لکه په واتس اپ کې سینډ کوو نو موږ یې بل واتس اپ ته لکه خپل واتس اپ ته چې دی بیا دوباره سینډ کوو. نو چې موږ دا څنګه سینډ کړو نو د هغې نه به یو فایل جوړ شي او دا به زموږ موبایل ته چې دی هلته به راشي. که تاسو دلته وکتلی موږ چې څه لیږلی شوي دي هغه ټول دلته کې د فایل جوړ شو او هغه موږ ته رالل. بس په دې طریقه تاسو د خپلو میسیجونو نه یو فایل جوړولی شئ او بل کس ته سینډ کولی شئ، یا د بل کس په موبایل کې تاسو دا فایل جوړ کړئ نو ځان ته هم هغه فایل چې دی تاسو را سینډ کولی شئ، د هغه تصویران ویډیوګان چې دي هغه ټول ځان ته راړولی شئ. په دویم نمبر چې زموږ سره کوم سیټینګ دی نو تاسو ډیټا چې ده د یو نمبر نه بل نمبر ته اړولی شئ، لکه د واتس اپ کوم میسیجونه هر سره چې دي ستاسو سره چې چا کړي دي هغه تاسو بل نمبر ته هم راړولی شئ. او دا په هغه وخت کې ضرورت راځي اکثر تاسو د پاکستان نه لاړ شئ بل ملک ته، یا پاکستان ته راشئ او د بل ملک په نمبر باندې ستاسو واتس اپ وي نو هغې ته تاسو نمبر چې دی دا چینج کولی شئ. نو نمبر څنګه چینج کېږي د دې لپاره ځو موبایل سکرین ته او دا طریقې زده کوو. موبایل سکرین ته رالو، د دې سیټینګ دپاره چې دی له پاسه د ګوټ ته دا 3 ټاکې چې دی دا به تاسو ووایي. چې څنګه یې دا وویل نو دلته کې به لاندې تاسو ته ښکارېږي سیټینګ، دا سیټینګ به د ځان سره کولو کوئ. چې څنګه یې دا کولو کړو نو په دې ځای کې چې دی تاسو به اکاونټس اولنی اپشن چې دی دا به د ځان سره کولو کوئ. چې څنګه یې دغه کولو کړو نو په دې کې به تاسو ته ښکارېږي چینج نمبر، دا چې لیکلی دی دا به د ځان سره دغه شانتې ووایي. نو د دې ځای نه چې دی تاسو نمبر چینج کولی شئ، لاندې دا نیکسټ به تاسو ته ښکارېږي دا نیکسټ به ووایي. نو دلته کې چې دی په اولنۍ له پاسنۍ خانه کې چې دی په دې کې به تاسو خپل زوړ نمبر ورکوئ، په کم نمبر باندې چې ستاسو دا اکاونټ موجود وي، لکه دا اکاونټ چې موجود وي په هغې کې به دغه زوړ نمبر ورکوئ او لاندې چې دی په دې کې به نوی نمبر ورکوئ. چې څنګه هغه نوی نمبر ورکړو نو لاندې به نیکسټ ووایي، ستاسو هغه نمبر ته به کوډ راشي هغه نوي نمبر ته، نو تاسو به پکې نوی نمبر چې دی هغه به پکې اډ کړئ، لکه ستاسو اکاونټ چې دی دا به هغې نوي نمبر ته چې دی ور وبوړي. بس په دې طریقې سره تاسو خپل واتس اپ ته نمبر چینج کولی شئ. دا په هغه وخت کې ضرورت راځي تاسو د بهر ملک نه پاکستان ته راشئ نو په دغه ټایم کې چې دی بیا به تاسو نمبر لازم چینج کوئ. که تاسو نمبر چینج نه کړو نو ستاسو کومه ډیټا چې دی دا به ستاسو واپس لاس ته نه راځي، یا تاسو د پاکستان نه لاړئ بهر ملک ته نو نمبر چې دی لازم چینج کوئ. که کومو کسانو نه چینج کړی نو اوس یې چینج کړئ، ځکه چې بیا ستاسو دغه میسیجونه تصویران چې دي دا تاسو واپس نشئ ترلاسه کولی. خو په کمنټس کې به راته لازم وایي چې کومو کسانو ته د دې سیټینګونو پته وه او کومو ته نه.
او پته په دریم نمبر چې زموږ سره کوم سیټینګ دی هغه د سټیټس په باره کې دی په سټیټس کې چې دی موږ به ویډیو هم ورکولی شو تصویر به هم ورکولی شو لیکایي به هم کولی شو اوس چې دی تاسو په هغې کې وایس هم ورکولی شئ دا یو نوی اپډیټ هم دی وخت پکې تېر شو خو نوی اپډیټ هم دی اوس تاسو په وایس باندې چې دی هم یو سټیټس چې دی تاسو ورکولی شئ او دې ته په هغه وخت کې ضرورت راځي چې تاسو خپل د واتساپ ملګرو له یا دعوت ورکوئ او یا داسې د یو غم خبرئ او تاسو په هغه سټیټس باندې ورکئ ځکه اکثر ځینې کسان چې دي لیکل نشي کولی نو تاسو په وایس باندې چلته کوئ نو ستاسو ملګرو ته چې ده خبره به وررسي نو دا سیټینګ څنګه کیږي د دې دپاره هم زه موبایل سکرین ته او طریقې زده کوم موبایل سکرین ته رالو موږ واتساپ کولاو کړی د دې لپاره چې دی تاسو به سټیټس ته لاړ شئ دا به ځان سره کولاو کوي څنګه را تاسو کولاو کو نو تاسو چې سټیټس ورکوئ نو هغې کې به تاسو د کیمرې د اپشن والو له دې ځای نه به تاسو خپل سټیټس چې دی به تاسو ورکوو که لیکایي به یې ورکول د هغې لپاره به تاسو دا پنسل وهو نو اوس چې دی تاسو وایس چې ورکوئ نو هغه به هم تاسو د دې پنسل د دې نښې چې دی د دې نه تاسو ورکولی شئ دا به ځان سره داسې ووایي چې څنګه را تاسو داسې ووایي نو دلته کې به تاسو ته دا نښه راغلي د وایس ده دا میک په تاسو ته ښکارېږي لاندې دې ګوټ ته باندې چې څنګه تاسو ګوته کېدی نو ستاسو ریکارډینګ چې دی هغه به سټارټ شي 30 سیکنډ ریکارډینګ چې دی هغه تاسو په دې کې کولی شئ لکه اوس زموږ دا ریکارډینګ چې دی دا سټارټ دی د دې سره چې دی تاسو رنګونه هم چینج کولی شئ د دې له پاس ځای نه چې دی رنګونه ورسره هم چینج کولی شئ چې څنګه یو دغه ریکارډینګ وکړو نو لاندې به تاسو ته د شیر دا نښه ښکارېږي چې دا یې ووالو نو دا به ستاسو په سټیټس کې چې دی دا به شیر شي بس په دې طریقې سره تاسو په خپل سټیټس کې وایس ورکولی شئ او هغه شیر کولی شئ د خپلو ملګرو سره په څلورم نمبر چې زموږ سره کوم سیټینګ دی اکثر به تاسو کتلي تاسو چې کله واتساپ بند کړئ نو ستاسو ملګرو ته هلته پته لګي چې دی له دې ټایمه پورې چې دی واتساپ ته ناست او لاست سین چې دی هغه ته شو کېږي دغه شانتې چې کله تاسو انلاین شئ نو هلته کې ورته هغه انلاین چې دی هم شو کېږي که تاسو وګورئ نو تاسو ته هم انلاین کسان شو کېږي چې دا کس په دې ټایم باندې انلاین دی او دی د دې ټایم پورې چې دی واتساپ ته ناست دا به هم تاسو ته شو کېږي نو که تاسو وایئ چې زموږ دا لاست سین او آنلاین چې دی دا چاته نه شو کېږي نو دا تاسو هم بندولی شئ نو دا څنګه بندېږي د دې دپاره زه موبایل سکرین ته او دا طریقه مې زده کوم موبایل سکرین ته رالو د دې سیټینګ دپاره چې دی له پاسه دی ګوټه دا درې ټاکې ښکارېږي دا به ووایي په واتساپ کې چې څنګه یې دا وویل نو لاندې به تاسو ته سیټینګ ښکارېږي خپل سیټینګ به دوباره کولاو کوئ چې سیټینګ یو څنګه کولاو کړو نو دلته کې به پرایویسي دا چې لیکلي دی دا به ځان سره کولاو کوئ د تالي دا نښه چې دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یې دا کولاو کړو نو په دې کې به اولنی اپشن چې تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یې دا کولاو کړو نو په دې کې که تاسو وایئ چې زموږ اخرنی ټایم چې دی دا چاته نه شو کېږي لکه لاست سین چې دی هغه خلکو ته نه شو کېږي نو د هغې لپاره به دا په ایوری ون باندې نو دا به تاسو لاندې نو بډي دې ته به یې راکوز کوئ نو ستاسو لاست سین چې دی دا به چاته نه شو کېږي دغه شانتې که تاسو وایئ چې موږ انلاین چاته نه ښولی کېږو چې دی به دې ټایم انلاین دی نو د هغې لپاره چې دی لاندې دا لاندنی اپشن به دوه نښې به تاسو ته وي دوه خانې دي نو په دې کې به دا د پاسنۍ باندې نو دا به تاسو لاندنی ته راکوز کوئ نو دا چې دی لاندنی ته راکوز نو ستاسو لاست سین چې دی دا به هم چاته نه ښکارېږي او که تاسو انلاین نو دا به هم چاته پته نه لګي چې دی انلاین دی بس په دې طریقې سره تاسو د خپل واتساپ نه لاست سین او انلاین چې دی دا تاسو ختمولی شئ خو کله چې دا سیټینګ تاسو په خپل واتساپ کې وکړئ نو تاسو ته به د نورو کسانو چې دی انلاین او لاست سین چې دی دا به هم تاسو ته نه شو کېږي ستاسو هغه به هم نه شو کېږي او تاسو ته به د بل کس هغه چې دی هغه به هم نه شو کېږي په پنځم نمبر چې زموږ سره دی په واتساپ باندې به لاک څنګه لګوو لکه تاسو په خپل واتساپ باندې چې دی د ګوتې لاک هم لګولی شئ که ستاسو نه څوک موبایل والي نو ستاسو واتساپ چې دی دا به نشي استعمالولی څومره چې ورته تاسو ګوته نه یې لګولی او ستاسو ورته خپل واتساپ چې دی دا نه یې کولاو کړی نو دا د هر کس دپاره لازم دی چې هغه په خپل واتساپ باندې چې دی د ګوتې لاک لازم ولګوي نو دا سیټینګ څنګه کېږي د دې لپاره هم زه موبایل سکرین ته او طریقې زده کوم موبایل سکرین ته رالو د دې لپاره به هم له پاسه دا درې ټاکې چې دي دا به تاسو ووایئ او په دې کې به لاړ شئ سیټینګ ته سیټینګ به ځان سره کولاو کوئ څنګه یو سیټینګ کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي پرایویسي چې دی دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ چې دا یو کولاو کړو نو په دې کې به لاندې راشئ ټول نه لاندې به راشئ نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي فنګر پرنټ لاک دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ ټول اخرنی اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ نو دا به دلته کې بند دي نو دا به له دې ځای نه چې دی دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ چې څنګه نه تاسو کولاو کوئ نو ستاسو په موبایل باندې به د ګوتې لاک لګېدلی نو تاسو به د خپله ګوته چې دی هغې نه به دغه شانتې وروړئ چې څنګه تاسو ګوته وروړه نو ستاسو لاک چې دی دا به ولګي لکه ستاسو په واتساپ باندې به د ګوتې لاک چې دی به ولګي
بس په دې طریقې سره تاسو په خپل واتس اپ باندې د ګوتې لاک لګولای شئ خو د ګوتې لاک که تاسو لګوئ نو د هغې نه مخکې چې دی تاسو به په خپل موبایل باندې چې دی هم د ګوتې لاک چې دی دا تاسو لګولی که تاسو نه یې لګولی نو بیا دغه ګوتې دا لاک چې دی دا په واتس اپ باندې نه لګي لکه کم فینګر لاک چې دی لاول به د سیټینګ نه په خپل موبایل باندې ولګوئ که چاته طریقه نه ورځي نو زموږ په یوټیوب چینل کې چې دی د دې په باره کې ویډیو موجود ده